أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والذين وكسان يجتنبون شاغي اجتناب كي دان ساتي کبائر دلویو الاثم گناہوننا والفواحش او دبیہائی کاروننا اذا ہر کلا ما حغا غضبو چی دی پا غصی کی راشی غصشی هم ندوی یغفرون معافی کئی بیا او معافی دا مجبوری نا معافی نا لگا مثلا مایو سڑی دا غصہ رازی غصہ آغا کابو کولے نشما زا آغا نیولے نشما سزا نشم ورکولے مچی معافی نا کو منصب کو او غزما مجبوری دا خو اصل معافی هغه دا چې کله په هغه باندې تا طاقت حاصل ده او ته هغه رانی ولې شي هغه ته سزا ورکولې شي او هغه خپل انجام ته رسولې شي هغه باوجود ته الله د پاره هغه پرې دی د الله تعالی رضا د پاره هغه پرې دی دغه مطلوب دی اصل کې او دغه د الله تعالی خبر هم دام دی کوي پاتې شو کبایر یعنی ته غټو ګناهونو نه ځان بچ کی او غټو ګناهونو سره الله تعالی د فحاشي بیل ذکر وکړو دغه چې فحاشي باره کې ماته استاد پردې په احکاماتو کې تفصیل سره خبره کړې و چې اصل کې ګناه یوازې دا نه وي چې عمل ډېر زیات بد وي قبیح وي بلکې دغه اثرات کنه ډېر بدترین وي ځنه ګناهونو اثرات ډېر بدترین وي هغه په معاشره باندې ډېر بد اثر کوي معاشره د پاره د اسلامي معاشره د پاره ډېر نقصان کوي نو دې وجنه ته الله تعالی د هغه تدارک مندونه شدت سره او سختی سره کړی کبایر باندې کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بخاری شریف کې چې کوم احادیث دي هغه مختلف دي باغو کې اختلاف لکه مثلا یو حدیث د بخاری شریف انس رضی الله تعالی عنہ روایت ہے چې درې ګناهونه دي چې دا کبایر دي یو شرک ته یو د والدینو نافرمانی ده او یو قتل کول دي د بل انسان مړ کول ناجایز طریقې سره د مور او د پلار نافرمانی کول او شرک کول دا بخاری شریف کې حدیث ده محمد بخاری شریف کی یو بل حدیث ته د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ته چې و هلاک جون کی گناهونو نه ځان بچ کړي هغه کې و ذکر دي هغه کې یو شرک ده یو جادو ده یو قتل ده یو سود ده یو یتیم مال خوړل دي یو په جهاد کې تختیدل دي او یو د مؤمن په خځه باندې چې مؤمن وي او هغه پاک دمن وي دا هغه باندې الزام لګول دي خو یو بل حدیث کې آتے دي شاغه کې د مور پلار نه فرمانی شامل شوی ده یعنی و دا مور پلار نه فرمانی ور سره شامل کی نو دا آتشي بیا چې چا تحقیق کړي ده د بعض مفسرینو هغه کې راجمه کړي دي دا تقریبا 40 جوړ کړي دي 40 چې دا 40 دي چا تقسیم کړي دي چې نه قران کریم کې چې کومه ګناه ذکر شوی ده کوم ده چې حرام ویلي دي دا ګناه کبیره دي قران کې چې کوم دا غوېلي شوی دي دا صحیح ده چا ویلي دي چې نه گناہ کبیرہ هغه دا چې کوم باندې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یا په قران کریم کې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم حد په نافذ کړی دی سزا یې ورکړی دی داغه هم کې دلې شي صحیح ده خدا ټول چې راجمه کې لکه مثلا موږ وایو چې ډېر لري تروانی ډېر لري ته کم دي ز پاکستان یم صحیح ده چې پاکستان کې څوک پښتنه وږي کم دي زه صوبه سرحد یم هم صحیح ده چې سرحد کې پښتنه وږي کم دي زه په خبر یم هم صحیح ده کبه خبر کې پښتنه وږي کم دي زه د حیات آباد یم هم صحیح ده که حیات آباد کې پښتنه وږي کم دي زه د فلاني سېکټر یم مرکز به اومغه ځای چې کم زمانه ټول نه ډیر زیات الله ناراضه کیږي او هغه د شرک نو دا ټول شیونه دا چې راجمه کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عمده درې احکامات یا د درې نه فرمایانو ترازی چې کم د شرک قتل او د والدینو نه فرمانی بیا چې دې باندې لږ سوچو کې ان لږ چې په دې باندې سوچو کې شرک دا ټول نظام کې بګاړ راولي د الله تعالی په عبادت کې د الله تعالی په اولوہیت کې په ربوبیت کې کوم مقصد د پاره ته پیدا شوی کوم مقصد د پاره کائنات جوړ کړی شوی دي کوم مقصد د پاره د اسمک الله خورا کړی دا
کم مقصد لپاره الله تعالی قیامت نافذ کوي دا ټول کې دا فساد پیدا کوي دا بګار دی او دا حق تلفیظ د الله حق تلفیظ استغفر حق تلفیظ استاد د دنیا کې چرته چې اوسېږي او څومره چې دې باندې سوچ کوي دومره به تور باندې پويږي چې واقعي الله تعالی چې شرک یو بدترینه ګناه ده او دا خامخا ده دې ته هم دومره یره د انسانانو په کار چې دومره تی ويري ټیک شو دویم وګوري قتل کیږي ولی جنگ و جګړې بنیاد باندې فساد په بنیاد باندې تا په ما سره نه لګي ها دا د معاشري چې کم زمونږ امن کم معاشري ته حاصل دل ضروری دي او پکار دي او اسلام زمونږ اجتماعي دین دی او اجتماعیت لپاره بنیادی طور باندې ضروری څه شي دي هغه امن دی او امن لپاره د امن خلاف څه شي دی جګړه ده او د جګړې انتها څه شي دی قتل دی انده کله چې خاص سوچ په دې باندې وکړي نو دا هم ډېره ضروری خبره ده او بیا په دې کې دا واړه ګناهونه چې کم نور الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړی دي دا ټول بیا په دې کې راځي یتیم مال خورل بیا په دې کې راغلل اگر کوي بنیاد باندې جګړه راځي بدګړه راځي اختلاف راځي که الزام لګول دي په خځه کې په دې باندې راغلل کله دین غالبول د لپاره جګړه کول دي کې تخدیدل دي په دې کې راغلل ټول بیا غنه بعد والدینو نه فرمانی ده په دې معاشره کې تا د لپاره د مشرانو تابعداري چي نوي تابعداري نوي او د مشرانو شفقت نوي کشرانو باندې نو موږ به دا نظام د مشرولي او د کشرولي دا وسره چلیږي نه خو چې څومره په دې باندې سوچ وکړي څومره سوچ وکړي نو انسان واقعي په دې باندې پوي شي چې الله تعالی دا سزاګانی یوازې د دې د عمل په بنیاد باندې نه دي خودلی یخي بلکې دې معاشره ته چې کم شي څومره ډېر نقصان ور کوي څومره الله تعالی په هغه باندې ناراضه کی دومره الله تعالی په او د دې متبادل لګو ګوري دبل اړه لګو ګوري بیا تاسو ان شاء الله ډېر اسانه سره پويږئ تاسو وګورئ یو سړی 2 رکعات نفل کوي د دې ډېر اجر ده خو کدی مقابله کې یو سړی د لارې نه ازغې لري کوي یا بل چا ته آرام رسي یا بل چا خدمت کوي دا ډېر لوی اجر ده په مقابله د هغه سړي کې چې هغه 2 رکعات نفل کوي او یا 7 رکعات نفل کوي الله په دې باندې خوشحالي د الله تعالی جهاد فی سبیل الله ویلي دا کم سړی چې د بل چا په خدمت کې لګیا دی دا ولي دا د معاشره د اسلامي نظام او د اجتماعیت د دنیا آبادی د دې لپاره ضروری ده دارنګي نو په دې کې عزتمند اوریدونکو چې کومه ګناه په دې کې رکاوټ راولي دا به ګناه کبیره وي بس دې باندې خپل بیا خپویدل شي او چې کم شی په دې کې رکاوټ نه راولي هغه پوهې شه صدا وړه ګناه ده او الله تعالی معاف او الله تعالی معاف کی الله تعالی موږ تاسو ټول ګناهونه معاف کی ها او معافي سره هر شی معاف کی یعنی کله چې توبه وباسي الله تعالی نه په خپل کار باندې پخیمانه شي او بیا د نکولو عزم وکي چې بیا به نکوما نو الله تعالی غ ګناه معاف کوي اگر کا اغا شرک ولی نه خو کباغ ګناه کې تلاش شي او معافي دی وخت نه وي نو د شرک نه علاوه د هر ګناه امید شته چې الله تعالی معاف کوي خو شرک الله تعالی نه معاف کوي ځکه چې دې لپاره سره د دعا کول اجازه هي الله تعالی نه ورکړي بچو ته خپلوانو ته اجازه ورته چې دعا ورته وواړه نو چې اجازه ته نشته نو الله تعالی قبلې به شرط دغه دغه په نظام کې فرق راوړي والذین اغاقسان استجابوا چې هغه قبول کړل حکم امنه لربهم درب خپل د پاره چا چې څوک چې حکم مني د خپل رب واقام الصلاه او قائم قیمون وامرهم او کار د دوی فیصله د دوی شورا بینهم مشورې کول دي په خپل منځ کې ومما ده غنا رزقناهم چې موږ رزق ورکړل دي دوی ته ينفقون دوی خرج کوي د الله په لار کې کدا سلک په دې رستنی آیات باندې سوچو کوي دا کوم ځکه چې کبایر دي او بیا د دویم آیات باندې سوچو کوي په دې کې دغه مقابله کې اعمال دي دا دغه بهترین بدل دی اقامت الصلات ته یعنی جسمانی عبادت او بیا زکات یعنی ورکول دي د الله په لار کې مما رزقناهم ينفقون دي دا مالی عبادت دي او شورا بینهم دا د خپل منځو کې د معاشرتي ژوندۍ لپاره نظام دی که خلافت ته شورا بنیاد باندې وي کستا د جماعت ته نو شورا بنیاد باندې وي ککور ده د شورا په بنیاد باندې مشورې په بنیاد باندې او اسلام کی شورایت ته اسلام کی جمهوریت نشته شغات شری شورا ده یعنی مطلب دا چې موږ د دیش کسان ناسي یا تلويخ 50 پدې کې اوس موږ ویلې چې را موږ لکه پرون موږ فیصله کوله د ختم په باره کې موږ فیصله کوو چې سبا د موږ سبق وایو که ونه وایو پدې باندې موږ شورا کوو مشوره کوو صحیح ده پدې کې مثلا 50 کسان دي 15 کسانو یا 9 کسانو دا ویلې چې نه وایي
صحیح ده. نو دا ډیرو کسانو خبره د نه وینا شو، دا جمهوریت ده، اکثریت ده. جمهور مطلب ډیر، دا ډیرو کسانو خبره وکړه. خو یو پکې دا ویلي چې نه وایي، هغه د وینا د پاره د هغه دلیل ډیر مضبوط ده. هغه ویلي چې دا د الله حکم ده، په دې کې الله راضي کیږي، دا موږ د پاره جنت ذریعہ جوړ شي، موږ د ګناهونو وغیرہ وغیرہ. هغه دلیل مضبوط ده، دلیل مضبوط ده. نو دا نور په دې باندې مجبور وي چې د چا دلیل مضبوط ده او دا نور هغه دلیل باندې مطمئن کړل شول، دې سره داسې مضبوط دلیل ده. نو امیر ته به اختیار د دې حاصل ده چې هغه د 49 کسانو په ځای باندې د یو کس خبره ومني. یو دا اسلامي نظام خبره کوم، اسلام کی شرعیت ده. او کدی مقابله کې جمهوریت نظامی څنګه چې زمونږ دي، نو دې کې بیا چې ډېر کسان کا غواړي چې موږ دې ټول بدکاری وکړو او دا ډېر په دې باندې متفق وي، نو بیا وکړو. اته چې هغه جمهوریت کومه فیصله کوي هغه وکړو، او که هغه غلطه فیصله کوي، خو چې اکثریت کومه خبره راغله ها دواړه جایز شي نه دي، دواړه جایز دي. یعنی تاسو یو فیصله مونږ کوو چې دا هغه کول هم جایز دي او نه کول هم جایز دي، نو په هغه وخت کې بیا مونږ ته دا اختیار یعنی امیر ته یا هغه اجتماعي معاملاتو کې هغه د اجتماعي معاملات، هغه ستاسو کور دا جماعت ته کله دې صدارت ته وزیر اعظم دې وغیرہ وغیرہ هر چی چې دا، نو دې ته به اختیار حاصل دی چې هغه بل فیصله نشي کېدی. نو اسانه طریقې به دا چې شمیر دیو کې چې ډېر تعداد کم وي، ځکه چې جواز ډول کړي. دا دویم جواز شو. دریم جواز بیا د قران اندازي دی چې تاسو شونه کې تاسو غیر شوي شورا موکللا 10 کسان دي، 15 ویل چې کو 15 ویل چې نه کو، فیصله نه کیږي. په دې وخت کې قران اندازي وکي، دواړه جایز دي، دواړه سره دلیل شته، دواړه مضبوط دلایل دي، نه غوډه قران اندازي وکي. دا هغه نه بعد شورایتنا او د دلایلنا او د حاکمیت اختیار د الله ته د حاصلې دونه هغه نه ورسته د اختیار ده، هغه نه ورسته د اختیار ده. او دا په خلافت په موضوع کې څه مختصر غونډه خبره ما کړې هم، او هغه کې دا خبره ضروری هم ده. په اسلام کې مسلمانانو په اجتماعي نظام کې دومره تاسو پوهیږئ الله تعالی دا نظام په موږ راولي، بیا هغه وخت کې په دې باندې پوه شو چې کم از کم چې کم ځای کې زموږ اجتماعي معاملات دي هغه دغه کم از کم دا خبره وي. او کنه می چې ستا خپل اراده کوم دغه وي، صدق الله تعالی ستاسو اراده او ستاسو نیت او ستاسو د دې الله تعالی اجر درکړي، دې والا اجر درکړي. شورا بینهم ومما رزقناهم ينفقون والذين اواكسان اذا هركل اصابهم شورسيږي اغويتا البغي تکلیف ظلم بغاوت په نتیجه کې چې کم تکلیف ورسیږي هم نو د اغوي ينتصرون، اغوي دی بیا بدل واخلي، مدد دی وشي. یعنی کدا سي چا سره زیاته شوی وي نو د زیاتی بدل اغستل الله تعالی اجازه ورکړي ده، الله اجازه ورکړي ده بدل دیوالي، ځکه چې د سینې کې بتاوي درد وي او زخم وی وغیرہ الله اجازه ورکړي ده. خو اجازت دا د عظمت لار نه ده، یعنی دا بدل اغستل دا جواز تا، الله تعالی اجازه کړي ده، ګناه نشته. کته کاینو خیر دی، خدا بل خبره هغه تاسو بل آیات ټول واوري. وجزاء او بدلا سیئه دبد، یعنی د بدای سیئه او مغمردا څومره چې بد کړی وي د بد بدلا د بدو دا آسان معنا د بدو بدلا د بدو او څومره دا مثلها فشان د هغه بدو څومره چې بد کړی وي. خو فمن عفا بسوک چې معافیو کی واصلح او اصلاح کی فاجره علی الله، نو اجر ثابت ته په الله باندې. دا ډیره لویه خبره ده، بیا الله به تبدل ور لکه څنګه چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په واقع کې چې کله هغه د مستح په دغه کور باندې هغه امداد بند کو، نو الله ورنه پښتنه هم دغه وکړه چې تاسو ته نه غواړي چې الله معافیو کی تاسو ته. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې غواړم موږ هم دغه ابوبکر صدیق معاف کو، انو دې بدل کې الله تعالی تاسو ته ګناهونه معاف کی، الله دې موږ تاسو ګناهونه معاف کی. انه بشکها لا يحب من نقي الظالمين، ظلم کوونکو سره ولا من انتصر او خامخ څوک چې بدل اخلي بعد ظلمه ورته هغه د ظلمنا فاولئک بسمدغه کسان ما عليهم نشتا بدوی باندې من سبیل سلارات الزام، یعنی ظلم نورستو. انما بشک خبر دا د بل نه دا السبیل لارا علی الذین بغوا خلق باندې، هغه خلق باندې لارا یظلمون چې هغه ظلم کوي الناس په خلق باندې، ويبغون او هغه فساد کوي فی الارض پس مکه کې بغیر الحق فنا حق سره. فساد ډیر لوی ګناه ده،
او د قتل باره کې چې کومه خبره الله تعالی په سوره نساء او مائده کې کړي و تاسو ته یاد وي هغه کې الله تعالی همدغه خبره کړې ده چې د بل سړی مړ کول نشته خو کچیر هغه سړی د فساد ذریعہ ګرځيږي ځمکه کې بګاړ پیدا کوي په دې نظام کې په دې خلکو کې په دې وطن کې نو هغه لپاره څنګه چې الله تعالی فرمایي نو هغه لپاره به تعالی تعالی جواز درکړي دی خستا انفرادي کې کستنه ستاسو نظام ته هغه اسلامي نظام ته بل نظام د تاسو سره اسلام مقابله کې خپل ټول نظامونه غلط دي اولئک امدغه کسان دي لهم دوی لپاره عذاب د الیم دردناک ولمن او هغه کس یعنی خامخه هغه څوک صبرات صبر وکړو وغفرا او معافي وکړه ان یقینا ذالک دا د صبر کول معافي کول لمن عزم الامور دا ډېر د همت کارونه ندي دا ډېر لوی عزم غواړي ومن يضلل الله او څوک چې گمراه کی الله تعالی فما له بستش داغه د پاره می ولین څوک دوست من بعده ورسد اغینا وتر الظالمین او تبغور ظالمان لما هر کلا راو چې دوی وګوري العذاب عذاب یقولون ندوی بوای هل آیا الى مرد واپس دتللو من سبیل سلارشتا شکل عذاب وګوري ندوی په بیا دغه پښتنه کوي چې دا واپس لارشتا چې واپس لاړ شومګه دنیا ته چې بیا عمل وکړو وتراهم او تبغور دوی يعرضون چې دوی په پیش کولې شي علیها پدې جهنم کې خاشعين ټټبوي من الذل د ذلت د وجنا ينظرون دی بغوري من طرف خفي پکتنی ټټي سرا د ځچانه چې کله یریږي هغه مخ کې ولاړ د سپټ پټ ورته نه ګوري چې کله چرته ګوري دې کتل ته ویل کیږي چاته جو غصه کوي کنه غستر کې ټټي ولاړی او بیا هغه ګوري حرکت ګوري چې څه کوي یا څه نه کوي نو الله تعالی د دې مجرمانو په دغه رنګ کیفیت بوبیا وقال الذين اوایبا کسان امنو چې مؤمنان دي ایمان راوړل دي ان الخاسرین بشک نقصان مندون کی الذين دعا کسان دي خسرو چې نقصان واچو انفسهم خپل ځانونه نقصان کی واچو خپل ځانونه واهلیهم او خپل کور ولهم یوم القیامت برز قیامت الا خبردار خبر شي ان الظالمین اكنن ظالمان فی عذاب بعذاب کی مقیم د همیش غری وی همیشه په عذاب کی وی وما كان لهم انبوی دوی د پارا من اولیاء سوق دستان ينصرونهم چې مدد وکي د دوی سره من دون الله سوا د الله تعالی نا ومن يضلل الله او سوق چې گمراه کی الله تعالی فما له بس نشتا غد پارا من سبیل سلارا استجیبوا قبول کی تاسو لربکم خپل رب د پارا من قبل مخد ان اغنا یادیا چراشی یوم اغورت لا مرد چنشتا واپس کېدل له هغه د پاره من الله تعالی طرفنا یو ورته در باندې واقع شو او د اورت پراغلا بیا غنا واپس تل نشتا نه هغه ورځ به واپس شي چې کنه تا ته مهلت درکې او نه مته دینه واپس کړل شي چې کنه مهلت بدته ملاوي شي مالکم نبوی تاسو د پاره مم ملجئن زید پنا یوم اذن بد غورزی و مالکم او نشتا تاسو د پاره من نکیر سے انکار کول ان داسم نشي کولای چې انکار وکړي جنازه نه زما یا دا غوړه دي د نه مخ کېګما نه دا بس مجبوری بیا بخامه مخ کېږي دا دنیا معاملې نه چې کنستانه یو خو نه مکه خیر دي فإن بس کچري اردو دی مخواړی فما ارسلناک نو بس نه تم غراله غله علیهم بدوی باندې حفیظا نگہبان ساکار د دین نگہبانی چوکیداری نه را ساکار د دې ته دعوت ورکول دي او کدی منی ناغدی لپاره فائدہ ده او کنه منی ناغدی خپل نقصان ده ان علیکا ندی پتا باندې الا البلاغ مگر پیغام رسول دی وان او بشکا اذا هر کلا ازقنا چمونګه اور وڅکو زکه ورکو الانسان انسان تا مننا د خپل طرفنا رحمتن سمهربانی فرحا نو دی بیا خوشاله وی بها باغی وان او کچری تصبهم ورسیږي اغویتا سیئاتن ستکذیب بما په سبب دهغه قدمت چې دی وړاندې لګلی دي ایدیه من بلا سنت دوی فان الانسان بشک انسان کفور ناشکر ده لله الله د پاره ملک السماوات دا شهید اسمانونو دا والارض او د زمکی یخلقو پیدا کوي هغه ما هغه یشاء او چې غوړي یهبو هغه ور کوي لمن هغه چاته یشاء او چې غوړي ځکه چې الله وهاب ده وهاب من ور کوونکې ډیر زیات ور کوونکې
ورکی الله تعالی لکمغه دعاګانی کوی ربنا هب لنا راکی مونږ ته ځکه چې ته وهابي انک انت الوهاب نو ورکی الله تعالی هغه چاته یشاء او چې وغواړي اناتن لونا جنکیانی ويهبو او ورکی هغه لمن هغه چاته یشاء او چې وغواړي الذکور نران الکان چاته وغواړي جنکی ورکی چاته وغواړي الکان ورکی دا ډېر خلک به تاسو پیژنئ چې هغه صرف ورونه وي دا ډېر خلک به پیژنئ چې صرف قرګانی وي خويندې وي او یا یزوجهم یا بدوی راجمه کی ذکرانن و اناثا الکان او جنکی ان ځنوتا لکان او جنکی دواړي درې ورونه وي درې بخويندې وي درې څلور ورونه وي درې څلور بخويندې وغيرها ويجعلوا او کی الله تعالی من اغه چا یشاء او چې وغواړي عقیما شند ان یوم ورنکی نه الک ورکی نه جنې ورکی دا سم کې ستای چې الله تعالی د دواړه الله نه خو نه ورکی ما کا انه بشکا علیم په دې قدیر قدرت ولده وما كان او ندی لبشرن ایو انسان د پاره ان ممکن ندی دا کول نشي انسان ان یکلمه الله چې خبر یو کی الله تعالی اغسرا الا مگر وحیا یا وحی سرا او من وراء حجاب یا د پردین ورستو او یرسل رسولا یا رؤلیږي فرشتي دا درې سورتونه دي د وحی او درې وړه سورتونه فرشتو سره د پیغمبرانو سره شوي لکه موسی علی السلام سره رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم سره یا به وحیو کی داغه کیفیت په خپل الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم بدل ده چې د دې بعضی سورتونه په ما باندې ګران وي چې کله وحی داسې کیفیت کې راځي لکه څنګه د زنجیر ته ټنګي او د دې یو عجيبه غونډه आवाज یا لکه څنګه چې د شادو میچي په یو ځای باندې تیریږي او د یو بنګهاره کوي کته څو ردل یو بنګهاره کوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا په ما باندې ګران وي او کله الله تعالی فرشتي راولېږي او کله الله تعالی د پردې نه په خپل خبر یو کی لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د معراج په موقع باندې او یا موسی علیہ السلام سره الله تعالی د کوهی تور په موقع باندې او الله تعالی د درې وړ سوراتونه دي د وਹੀ په دغه طریقو سره الله مخه خبره چالیدل دی باندې د اکثر علما او رایم دغه دا چې قیامت نمخ کې دالیدل نکي ځکه چې په دې سترګو کې الله تعالی دا طاقت اډو اچولې نه ده دا ممکن نه ده کې دې نشي دا ها کله چې مونږ لاړ شو الله تعالی دې مونږ تاسو بوزي الله تعالی دې لارې د مشکلات مونږ ته آسان کړي او الته مونږ الله تعالی دغه طاقت او دغه بدن بنوي بیا الله تعالی په دې کې هغه قوتونه واچي چې بیا زمونږ هغه سترګې د الله تعالی د دیدن هغه بیا برداشت کولای شي او بیا الله تعالی مونږ ته نصیب کړي الله دې مونږ تاسو ته نصیب کړي فیوحیا بس هغه وحی کوي باذنه په حکم سره ما څوک دا فرشتي او یرسل رسولن کنا یا رستی الله تعالی فرشتي پیغمبران او بیا وحیو کی هغه ته باذنه په حکم دا هغه سره ما یشاء او چا د چی خوغوي انه بشکاغا علی ډیر اوچت حکیم خاوند حکمت ولده وکذالک اومده غرنګي او حینا موږ وحی کړی دا الیک استا طرف ته روحنا مراد د قران ده ځکه چې دا د روحاني ژوندۍ د زمونږه او زمونږ د روحاني ژوندۍ د پاره ژوند ده بقاعده من امرنا زمونږ حکم سره ما كنت نویت تدری چې پوی دی ما كنت تدری ان ته نه پوی دی مل کتاب او تشری کتاب ولل ایمان او نه ایمان نا ولکن جعلناهم غکل لدا نورن رنا نهدی چې مونږ لار خو به دي ذریعہ سره من اغه چاته نشا او چې مونږ غواړو من عبادنا د خپل بندگانو ته الله مونږ ته هدایت ذریعہ جوړ کړه وانك او بشکت لتهدي تلارخي الى صراط مستقيم دا لار سیده طرف ته صراط الله لا رضا تعالی الذي هغا له جغد پارا فی السماوات پاسمانونو کی حد دی وما هغا فی الارض چې بزمکه کی دی ان الله د هغه ذات چې هغه مالک د اسمانونو او د زمکه الا خبردار خبر شي واورا الى الله الا تعالی طرف ته تصير الامور واپس بغیر دی ټول کارونه الله الرحمن الرحیم سوره زخرف مضمون مغه ده چې کوم حوامیم په سر کې بیان شوی ده حامیم والکتاب المبین او قسم دې په کتاب باندې چې ښکار ده ان بشکمغا جعلناه جوړ کړی دا قران عربیاً په عربی کې لعلکم دې لپاره چې تاسو تعقلون په شی وانه او بشکهغه ان دا قران
فی الكتاب په اصل د کتاب کې ده شرطه په لوح محفوظ کې څنګه ده څنګه چې ستا مخې ته پروت ده څنګه د قران دلته ته ګوري د الفاظ هم تک کرنګي په لوح محفوظ کې هم ده او دې کې هیڅ کمی او زیاتې نشته دا الله تعالی ټول اول د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دماغو کې محفوظ کو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې چاته اورول په د صحابه کرامو په دماغو کې بیا دغه په ډېر لوی تعداد کې لوی کثیر تعداد کې بیا غنه ورستو باقاعده سرکاري طور باندې د عثمان رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې باقاعده کتابت محفوظ شو دغه مخکې مو مختلفو ټوکړو کې مو لګ لګ وو چا سره یو ټوکړه چا سره بل ټوکړه او دا روایت دا چې دي چې د حفصه رضی الله تعالی عنها سره په کور کې هم مختلفو ټوکړو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي زموږ مور او د عمر رضی الله تعالی عنہ چې کملور وا خو سرکاري د هغه تدوین ته سرکاري حیثیت حاصل نه وو او دا سرکاري حیثیت به دې تبقاعده د عثمان رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې حاصل شو بیا دغه چې کوم دی باندې خواري وکړه چاته چې سره ټوکړه وا بیا مختلفو قاریانو نه دا وخت حافظانو نه داغه بار باغی باندې اور اولې شو هغه وکتل شو میچ کړل شو چرته پکې غلطي نه وی بیا هغه د مصحف عثماني ویل کېږي نو هغه داغه نواقله د رسول الله صلی الله علیه وسلم دماغ پورې داغه نواقله د جبرئیل السلام او بیت عزت پورې داغه نواقله تر لوح محفوظ پورې او هغه دینه بعد سره آزادی دي پورې د کیو شان دي او په دې کې الله تعالی فرمایي چې د حفاظت ذمہ داری د مونږه غسته ده او چام په دې کې چې نقصان کولو کوشش کړي دي د ډیروالی او یا د کموالی الله تعالی د هغه ته شکست ور کړی دی او الله تعالی هغه ذلیل کړی دی او الله تعالی د قرآنی کریم ذمہ داری الله تعالی په خپل غسته ده او چرته چې څوک په دې باندې هغه شي نه دي کامیاب شي نه دي نو دا قرآن فی الکتاب دا په اصل د کتاب کې هم عمده کرنګي دی په لوح محفوظ کې او دې ته چې کلم تاسو ګورئ نو په عمدی مين سره ورته ګورئ چې دا د الله خبرې دي دا د الله الفاظ دي دا الله تعالی په خپل بیان کړی دي دا جبرئیل اسلام بیان کړی دي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم الفاظ دي دا هغه تلاوت کړی دي هغه هم د کرنګي دا څنګه چې تاسو مخه ته پراتی دي هم د کرنګي وو په هغه وخت کې هم لدینا دا اومنه مراد دا نه ده چې هم د کرنګي لیکل لمغه چې څنګه کو ځکه چې لیکلو کې خو فرق راځي په هغه وخت کې زیر زبر پیش حتی کې چې نقطې به هم نه وي بیا غرستو اسانی ده پاره دا جوړ شي نقطې او چولې شي بیا غنه ورستو زوار زې زبر پکې جوړ شول هغه نه ورستو نور مونږه اسانواله پکې جوړو څومره چې مونږه د وینا د لپاره اسانی پکې پیدا کی خو خبره خو مګه ده لدینا مونږه سره ان هغه کتاب چې مونږ سره ده لعلی حکیم هغه د اوچته مرتبه ولده او د حکمت ولده افنضربو آیا مونږه بلری کو انکم استاسنا الذکر دا ذکر نصیحت صفحا په اړول سره اندا چې کنتم یی تاسو قوم یا قوم مسرفین حد نه اوختن کی یعنی مونږه بد دې بیان پرېږدو چې تاسو نه مانئ نو بس پرېږدو یعنی بس وای نه کو چې کنه تاسو نه مانئ او دا چې تاسو باندې دا خنه لګي نو که تاسو باندې خنه لګي یا تاسو دا نه کوي نو آیا موږ تاسو نه دا کتاب د نصیحت په دې خبره واړو چې کنه تاسو د حد نه تیریدون کیي دا څه نه کوو وکم ارسلنا او څومره موږ لګلی دي من نبیین د پیغمبرانو نه فی الاولین په مخکینی امتونو کې وما یاتیهم او نبرات للدویتا من نبیین هیڅ یو پیغمبر الا مگر کانوا بدوی به هغه پوری استهزئون چټو کې به کوله فاهلكنا بس موږ هلاک لل اشد ډیر زیات سخت منهم د دوینا بدشن په طاقت کې ومضا او تیر شو مثل الاولین مثال د پخوانو خلقو مخکینو خلقو ولا ان سالتهم او کچیر ته پښتنه وکي دوینا من خلق السماوات چې چا پیدا کړی دي اسمانونه او الارض او زمکا والارض او زمکا لا یقولن نخام غذی بوای خلقهن پیدا کړی دي دا العزیز ذو ور بادشاہ العلیم او په بادشاہ الله تعالی الذي اله غذات جعل چې جوړ کړی دا لکم تاسو لپاره الارض ازمکا مهدن فرش پشان د فرش وجعل او جوړ کړی لکم تاسو لپاره فيها پدې کې سبل لاري لعلکم دې لپاره چې تاسو تختدون لار بیا مومي والذي ولا غذات نزل چې نازل کړی راوي او راولي من السماء اذ اسمان نما ان اب بقدرن پاندازي سره فانشرنا بیا مونږه ژوند کو به باغې سره بلدتن خا میتن مل ان هغه چې هغه وچوي خشک
كذلك هم د غرنګي تخرجون تاسو به هم راو استل شي والذي ولا ذات خلق الازواج چې پیدا کړی دي جوړي كلها د هر یو شي وجعل او جوړي کړی دي لكم تاسو لپاره من الفلك د کشتینا والانعام او د چارپایانو ما هغه ترکبون چې تاسو په سوارلی کوي تاسو باغی باندې سوارلی کوي لتستو دې لپاره چې تاسو کې نه اعلی ظهوره داغه په شګانو باندې ثم بیا تذکروا تاسو یاد کړئ نعمت ربکم نعمت درف تاسو اذا هر کلا استویتم چې تاسو برابر شي سم کې نه علیه باغ باندې وتقولوا او بیا تاسو وایي سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا وا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله په خپل اسب باندې یا په سوارلې باندې بکیناستو نو هغه دعا کې به دغه تلاوت به هم نو بیا تاسو وایي سبحان الذي پاک د الله تعالی الذي غزاد ته داغه سخر چې تابع کړی دي لنا موږ د پاره هاذا چې دادی ان هغه شی چې ته سوارلی کوي هغه وما كنا او نو موږ له د پاره مقرنین قابو کې را وستون کې موږ د دې قابو نشو حاصلولای دا الله موږ ته قابو کې را کړی دي وان او بشک موږ الى ربنا خپل رب طرف ته لمنقلبون واپس کیدون کیو وجعلوا او دوی جوړ کړل له د الله د پاره من عباده دغه د بندگانو نه جزءا حصہ ټوکړي یعنی لونه د فرشتو ته به ویل چې لونه دي او داغه ته به ویل چې دا عیسی علی السلام ته بل وغیرہ وغیرہ ان الانسان بشک انسان لکفور ناشکر ده مبین خرا امن تخذا آیات نیولی دی تعالی تعالی مما دهغنا یخلقو چاغای پیدا کئی بنات لوڑا ان تعالی تعالی دا چې پیدا کئی دا لونه نیولی دی واصفاکم او تاسو ورکړی تاسو خوکړی دی بالبنین زمن تاسو زمن خوکړی دی او ځان پر لونه خوکړی دی څنګه فیصله کوي تاسو واذا اور کلا بشرا جزیر ور کولی شي احدهم یو کستا د دوینا بما دهغه ان د جنې د ماشوما چې کني بچي پیدا شو ضربا کما چې د جوړ کړه للرحمن رحمان بادشاہ د پاره کله چې د پاره تاثیر ور کی ان چې الله تخخی الله توای چې فرشتي د غلونه دي او د هغه مقابله کې چې کله عمدغه شیطان تاثیر وشي چې کني لور دي پیدا شولا مثلا د هم جنسا د هغه ان کم چې ته مثال بیانې الله ته دلونا او مغرنګي تا تزیر اوشي زل نشيبيا وجهه مقد اغا مسودن تور وهو اغا کظیم دبی د حسینا د خفغان نو خپل په خفکیږي او الله تعالی دوی دلونه دي او من آیا هغه څوک ينشو چې هغه فللیکيږي رالو ولیکيږي فی الحلیه پکالو کی زینت کی وهو هغه یعنی هغه فی الخصام په جګړه کی په بحث مباحثه کی غیر مبین چې نوی واضحه یعنی د جنې ته اشاره ده کنه زنانه ته اشاره ده چې هغه داسې وی چې هغه لویکیږي هم پکالو کی کالی دی هغه د خیس کې ده څنګه چې الله تعالی د نت لپاره هغه جنت ذریعہ جوړ کړی ده او هغه بحث مباحثه کی هم د نت په مقابله کې کمزوري ده خپل خبره هم نشي کولای خپل خبره هم خطر کې سره نشي رسولای او دی هغه د پاره کیدا وجعلوا او مقرر کړی دي دوی الملائکه فرشتي الذين هغا هم چې هغه عباد الرحمن بندگان دي د رحمان بادشاہ اناثا لونا خیر خدای اناثا لونا هغه مقرر کړی دي فرشتي هغه چې هغه د رحمان بادشاہ بندگان دي یعنی هغه عبادت کوي د رحمان بادشاہ جوړ کړی دي دوی د هغه نه لونی اشهدو آیا دوی وو هغه وخت کې حاضر و دوی خلقهم په وخت د پیدایش دا غوي کې چې دی لیدلی وی چې کړي دالونه دي ستكتبو زرد چې وبلی کلی شي شهادتهم گواهی د دوی ويسالون او دوی نه به تاسو کولای شي وقالوا او دوی وای لو شاء کثیر غختله الرحمن الرحمن بادشاہ ما عبدناهم ندیب عبادت نه کړي د دې بوتانو دوی وای چې الله خو خوي نو دوی به دا خو د الله په خو موږ د دې بوتانو عبادت کوو او کله الله خو خنوي نو موږ د بوتانو عبادت نه کولای
مالهم نشته دوی د پاره بذالک بدی باندې من علم سپوها انهم ندی دوی الا مگر دی یخرسون اٹکلیان ځان جوړون کی خبره اسیو اندازه ځان را جوړ کی او هغه خبره بیا په خله باندې کوي ام آتیناهم آیا مونږ ورکړی دی دوی ته کتاب یو کتاب من قبله د نوړاندې فهم چې دوی به پاغه کې مستمسکون نیون کی وی د هغه چې هغه دوی نیولې مضبوطی سره بل کی اندا سندا قالوا وایدوی ان بشکمغا وجدنا مندلی دی آباءنا اخبل پلران علی امه پیودین باندې پیو طریقې باندې وان او بشکمغا علی آثارهم داغی په نقش قدم باندې مختدون لاری مندن کیو تلن کیو باغ باندې مونږه باغ مزل کوو د پلار نیکه طریقې نه پریدو او کته هغه مقابله کې هر څومره ټیک خبره کوي یا صحیح کوي ناغه منون کې نه یو هغه منلو ته تیار نه یو وکذالک اومده غرنگی ما ارسلنا ندلگل مونگا من قبلک مخکدستانا فی قریتن په هیڅ کلی کې من نذیرن تو ګر اور کون کې الا مگر قال اولی مترفوها مترف منا بار بار تاسو ځکه دا هغه کس ته ویل کیږي چې هغه د مال او د دولت په بنیاد باندې سرکشه شوی وي دولت هغه په سرکشي باندې مجبور کړی وي خوشاله خلق یا خوشبخت خلق چې الله رزق ورکړي وي ته فراخه او باغی باندې هغه نغیدون کوي نافرمانی کوون کوي هغه عموما نافرمانی او هغه خلقو کړی بیا ان بشکمغا وجدنا مندلی دی آبا انا پلاران خپل علی امه بیودین باندې و ان علی آثارهم مقتدون امغا د هغه بنفس قدم باندې تلون کیو روان یو اقتدا کون کیو قال اولید اولو او اگر کا جئتکم ما روڑی وی تاسو ته دا پیغمبر ورته ویلی ټیک تا تو خدای پلان نه خبره مانی دا خو صحیح ده خو کما چې کما خبره س کوما دا ما کړی وی ما روڑی وی دا خبره به احدا ډیر زیاته درسته نو مما دا خبره نه وجدتم چې مندلی دي تاسو علیه باغ باندې آباءکم پلاران کدا غنه ډیر زیاته درسته او ټیک خبره وی نو بیا هم تاسو هغه مانی قالوا ندی اولی ان بشکمغا بما په خبره ارسلتم چرا لګلی شوی تاسو به پاغه پوری کافرون انکار کوونکیو فانتقمنا بس موږ بدل واغستو منهم داغینا فانظر بس وګرا کیف چې څنګه کا نشو عاقبت المکذبین اخر انجام دروغ غنونکو د دروغ نسبت کوونکو وَإِذْ وَرْكَلَ قَالَ چِوَيْلِ إِبْرَاهِيمُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِأَبِيهِ أَقْبَلْ پلارتا وَقَوْمِهِ أَقْبَلْ قومتا إِنَّنِي بِشَكَزْ بَرَاءٌ زَبِزَارَ يَمَا مِمَّا دَهَا غَنَا تَعْبُدُونَ چِتاسو عبادت کوئی الا سوا دها غنا الذي غزاد فطرني چې پیدا کړی مزه فانه بس بشک هم غزاد و سيهدين زرد چې ما تلار او خای وجعلها او جوړ کړل هغه کلمتن یو خبره باقیتن چې باقی فی عاقبه باغی ورستو د اولاد کې لعلهم دې لپاره چې دوی يرجعون راو ګرځيږي د شرکنا واستانه شي د شرکنا بل کی متعتو ما فائدہ واغستا هؤلاء یعنی ما اورس ولا فائدہ دوی تا چې دادی و آباءهم او د دې و آباءهم او د دې بلارانو حتا تر هغه وخت پورې جاءهم چراغ دوی تا الحق هغه دین حق ان قران ته اشاره ده امر پوری دي تما اورسو هغه خبره فائدہ غسل دوی د اغینا تر هغه وخت پوری چراغ دوی ته د قران ورسول او یو پیغمبر مبین خارا ولما او هر کلا جاءهم چراغ دوی ته الحق د حق قالوا دوی اولی هاذا چدا سحر جادو ده وان امغا به د دینا کافرون انکار کوونکیو وقالوا او دی وای لولا نزل ولنازل نقل شو هذا القرآن دا قرآن على رجل پیو سړی باندې من القريتين زمونږ د هغه دو کلونه مراد طائف او مکه وا او په دې کې مشهور سردارانو د مکه سردار په هغه وخت کې ولید بن مغیره او د طائف سردار عروه بن سعود او دا ډېر مشهور او ډېر خوشیار ګڼل کېدل او ډېر پوي ګڼل کېدل مالداري هم طاقتور هم قبيله مضبوطي وي نو دی وای زمونږ په دې دوه کالو کې د طائف او ودی لکه څنګه چې دوه علاقې یو ځای کې مشهوري شي نو په دې کې نور خوشیاران خلک لګو
مشهور خلک لکه څنګه چې موږ عموما خپل کلو کې فیصله اختیار ملکانو خانانو چودریانو ته حاصل وي او چې کله د خیر خبره یا څه د خیر څه زیر راځي نو عموما په دي خانانو ملکانو کې راشي مشرانو کې او بیا موږ وایو چې دغه د اختیار حاصل دی او بس کچته د ترقیاتی فندونه وی آمدنی هم نه مغی ته وی کچته سرکاري خلک راځي نو مغی ته راځي کچته ملمانه راځي نو مغی ته راځي نو موږ عام خلکو ذهن کې دا خبره جوړه شي چې بس عمدہ چې کم دی عمدہ موږ د پاره د هدایت ذریعہ ده او دې چې کوم خبره کې بس هغه بسوي نو دی ویلي چې دا دنیوي سردارانو ته د قران کریم نسبت او مغی ته او مغرانګي وکړو چې دا په دې ته ولې نه راغله چې د سړي باندې راغی دا من القريتين د دې دوه کلونه عظیم چې لوی وي اهم يقسمون ايدوي تقسیم کوي رحمت ربک رحمت رب دستا یعنی دا وحی دا قران نحن مونږه قسمنا مونږ تقسیم کړي دي بینهم د دې بمنس کی معیشتهم د دې د زندگی معیشت معاشي مسله د دوی فی الحیات دنیا پښوند دنیا کې ورفعنا امغه اوچت کړی دي بعضهم زنه د دوی نه فوق بعضن بزن باندې درجاتن بجتر درجو کې لیتخذا دې د پاره چې دی اونیسی بعضهم زنه د دوی نه بعضن زنه د پاره سخریا خدمتګران تابعدار مسخر یعنی تابعدار زنه موږ مالداری کړی دي زنه ورته غریبان کړی دي دا مالداری دې لپاره چې دا غریبان ځان لپاره تابعدار جوړ کړي دا د ژوند دغه نظام دغه سرواني غریب مجبور دی مالداری لپاره مالدار مجبور دی غریب لپاره غریب نه وي د مالداری کار نه کیږي مالدار نه وي غریب کار نه کیږي دا رنګ الله تعالی گاهک مجبور دی دکاندار ته دکاندار مجبور دی گاهک ته هم دا رنګي سبزی والا مجبور دی د غوخي والا ته غوخي والا مجبور دی سبزی والا لپاره هر یو شی دا یو بل ته مجبوری ده د انسان او مکه خبره یو بیا تاسو اوري چې دا اسلام اجتماعي نظام دی په دې کې الله تعالی انسانان یو بل ته مجبور کړی دي کداغه مجبوری د انسانانو نه وي او د دې دغه تعلقات د مجبوری په بنیاد باندې دي نو دا انسانانو اجتماعي معاملات او د دین د اجتماعیت بسره قائم کېدو نه بیا چې ما خپل کور کې هر څه پوره وای ته خپل کور کې هر څه پوره وای زتا ته نه مجبوری ده ته ته نه مجبوری ده زمونږ د تعلق بد داسې نه کېدل اکثر تاسو ګورئ دوستان تاسو دوستان به دکانداران وي هغه سره تاسو د لینجن بنیاد باندې وي چانه به مګاډه غستې وي چانه به سودا کړی وي چانه به بل چا به تاسو نه څه غستې وي چانه به کپڑا غستې وي دا ټول د بنیاد باندې هغه تعلق سره جوړ دي دا د نظام لپاره ضروری ده اجتماعي نظام د اسلام لپاره دا یو بل د مجبوری ده د یو بل انسانانو او الله تعالی هیڅ څوک په دې دنیا کې کامل او اکمل پیدا کړي نه ده دا صرف د الله ذات ده صرف د الله تعالی ذات ده شاګه د هر قسم ضرورت نه پاک ده او باقي انسانیت هر څوک د بل لپاره مجبور کړي ده یعنی که سره ډیر زیات مالدار ده ډیر زیات دولت ده غسره خود هغه ډیر زیات دولت دغه دولت نه फायदा اډو اغستې نشي چې غریب ورسره نه چې غریب ورسره نه وي یعنی مالداري سره مالداري زنانه چې بورچخانه کې ودرې چې شابه تنور باندې روټي پخوا داغه مالداري غته فائدہ شو هغه روټي غریبم په هغه روټي بده هم پخای بیا او یا هغه ته وای چې دا پیسې ډیر دي خو دا دیوال ته پخپله جوړاوه نو دغه دیوال غم جوړي او دغه دیوال هغه مزدور چې 100 روپے ورته مزدوري کې غم کې بیا خو فائدہ نشو دا الله تعالی غو د مجبوری نظام دی دا د اجتماعي نظام لپاره ضروری خبره ده ورحمت ربک او رحمت ربستا خیر داخد مما دهغنا یجمعون چې دوی جمع کوي ولولا او کچیر نه وای ان یکونا دا چې شی و الناس خلق امه واحده دل یوا لجعلنا نمنګ بکړي وې لمن هغه چا د پاره یکفرو چې انکار کوي بالرحمن د رحمان بادشاہنا لبیوتهم د دې د کورونو سقفا شتنا من فضه د سپینو زرنا ومعارج او د دې سیڑیانه زینه اندر پای و معارج او د دې هغه اندر پای علیها بغی باندې یظهرون چې دوی برخیږي دا به ټول ورته سونه جوړه کړی و دا ټول به ورته سونه کړی وي د کافر لپاره ولی بی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث ته چې کچېره الله تعالی په نس باندې د الله تعالی په نس باندې دا ټولي دنیا د دې ټولي دنیا دولتونه سره سپین پیسې وغیرہ وغیرہ د دې قیمت د ماشي د یو وزر برابر وای ماشي یو وزر چې دا د هیڅ قیمت نشته ده نه وزن شته نه خایس ده نه زبر څه کمال شته بده کې او بیا چې ماشي نه کټم شي هغه نو کدومره وزن هم وای د الله تعالی په نسبت باندې نو کافر ته بنوي ورکړي کافر ته به ورکړي نه وای خدا د الله تعالی په دربار کې د الله تعالی په نسبت باندې اډو د دې اهمیت نشته ده نو دی وجنه دنیا ډیرواله
د دنیا مالداري د دنیا دغه دنیا بنیاد باندې د دې بنیاد باندې حق د باطل خبره نه ده. دا خبره به ان شاء الله په قیامت کې به فیصله کیږي، پته بولږي چې چا سره ډېر دولت وو، چا سره ډېر دولت وو. او الحمدلله موږ تاسو په قرآن کریم باندې کدا ډېر لږ موده ده، کډیر لږ عبادت ته او یقینا د لږ دې موږ د حق ادا کړی نه ده. موږ د دومره غوندې 2-3 غنټې ډېر په تکلیف سره ډېر په زور نه وغیرہ وغیرہ خدام د الله تعالی ډېر لوی احسان دی چې موږ ته را کړی دی، ډېر د الله لوی احسان دی، دا ډېر لوی احسان دی د الله تعالی. لجعلنا نمغه بکړی وې کورونه د دوی کورونو چتونه د سپینو زرونه او کړي بموي مونږه د دې هغه پر څنګهونه د دې هغه اندرپای چې دی بخیږي ولی بیوتهم او د دې کورونه ابواب دروازې وسررا او د دې تختونه علیها چې باغې باندې یتکئون دوی تکیه لګولې دي وزخرفا او د سرو زرونه وان كل او ندی دا ټول ذالک دا لما هغه متاع الحیات الدنیا ان ندی دا مگر دی دا سامان ژوند د دنیا دا خو ضرورت دی زندگی دی کسونه دا ک دولت ته ک کور دی وغیرہ په دې کې خو صرف ته آخرت لپاره چې ستا کوم مزل دی او عمره به داخلي اغینا والآخرة او آخرت عند ربک استاد رب پنځ باندې للمتقین دا پرهیزګار خلق د پاره دی استاد رب پنځ باندې ومن او غسوک یعشو چې غافل شي عن ذکر الرحمن د رحمان بادشاہ د یادنا دا ډېر عجیب آیات ته دی باندې الله تعالی موږ تاسو کوی کی فائدل به ضروری ډیر دي عن ذکر الرحمن د رحمان بادشاہ د یادنا نقید نمغه مقرر کو له هغه د پاره شیطان یو شیطان فهو بس اغا له د پاره قرین ملګری شي بیا څوک چې الله د ذکر نه غافل شي الله وایي مونږ یو شیطان په هغه باندې مسلط کو هغه شیطان د لپاره بیا ملګری شي باقاعده یعنی اسه کو شیطان وسوسه اچي کنه او هغه وسوسه چې کله ذکر کوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بوای لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم بوای مونږ بوګي قران بکې نو هغه بلری وي خو چې کله دا د الله د ذکر نه دا غافل وي نو دا د شیطان خبره د وسوسې صورت په خالد د لپاره ختم شي دا به داسې شي لکه ملګری یو بل سره مشورې کوي د باندې په بنیاد باندې د باندې او دا شیطان بیا په دوه صورتونو کې الله تعالی په قرآن کې ذکر کړی دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې هم دی دا د ابلیس او د پیریانو نه هم دی دا غي په صورت کې چې الله په دې باندې مسلط کی او دا د دنیا هغه ماحول کې داسې ملګری هغه ته بیا ورکی چې هغه د سره اډو د احساس به نه کیږي چې مونږ بد کوو لکه چرسي چې ټول ملګری چرسيانی نو سیوا د چرسو نه باغی څه خبرې او بل خبرې باندې کویږي نه دینه او مګه چرسي کې نکانو سره کېنه نو شاید چې هغه لپاره هدایت ذریعہ جوړ شي اومدا غرنګي قاتل اومدا غرنګي ډاکو اومدا غرنګي بدکار بل وغیرہ نو الله وې دا اومدا غرنګي دي ته ماحول موږ مغرنګي جوړ او بیا د باغ ماحول کې خوشاله بمغه ماحول کې خوشاله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو بل حدیث ته چې یو سړی چې تاسو په معاملاتو کې لیدلې نه وي او یا هغه تاسو په شاندل غواړي چې دا سړی څنګه دی نو تاسو د هغه یارانو دوستانو ګورئ هغه تعلق چا سره څنګه خلکو سره دی نو هغه نه تاسو ته هغه اندازه ولګي چې دا سړی څنګه سړی دی دا وڅنه ان دته الله تعالی داسې بیکار او د وسان ملګری ورکې نه چې هغه بده د لپاره د گمراهی ذریعہ جوړ شي نه په غفلت کې واچي نو څوک چې غافل شي او بل حدیث هم چې کوم د مسلم شریف کې عام مشهور حدیث ته تاسو بار اوریدل هم ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې شیطان د انسان په دې ځړ باندې داسې خله لګولي مخوکه لګولي او بیا چې کله دې ذکر کوي نو شیطان دې ورستو شي چې کله ذکر کوي دا ځړ د الله په ذکر کې مشغول دی نو دا خله نشي لګولای او چې کله دې غافل شي فورا شیطان په خله ولګي نو دی وجنه تاسو هر وخت کې د الله یاد په خپل ژوند کې ژوندې ساتي نو تاسو د شیطان متاسو باندې پدې هغه کې به غالب کیږي نه او د امدی حدیث دویمه حصے کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې ان شیطان د انسان په دې رګونو کې دنه ان سبا چې موږ ورته خلی وای پدې کې هغه گردش کوي پدې کې هغه ګرځي او پدې کې هغه وسوسه چې انسان باندې هغه د غلبې کوشش کوي طریقې څه دا چې ذکر د الله کوي بس هغه بلري او رست به راځي دا چې هغه تعالی رنگ ویلي زنګ ران زنګ ته ویل کی زړه زنګ نسی د زنګ د لري کولو طریقه څه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ذکر د الله او ذکر کې ټول نه بهترین ذکر هغه د قران کریم ده وانهم بشکدوی ان د شیطانان لا یسدونهم من کیدوی عن السبیل د سمیلارنا
ويحسبون او دوی ګمان کوي انهم چې بشک دوی مهتدون سملار مندون کی دي دوی دا خیال چې ګندې بسې دلاري دا کم کسان چې د عرس مناوي تاسو دې پښتنه وکړي دا څومره په خپل کار کې خوشاله دي او دوی وایي چې مونږ ډېر صحیح کار کوو او څوک چې په دې کار بلګي چې دا کار وکا او هغه باره کې د دې خیال دار چې دا موږ ته سي خلار خي دې زما محسن دی دې زما هغه باره کې دی وایي هم دا غره کې اندوان دي منظر تزي پني مشبي زي عبادت کوي او دغه چې کوم پندت یا هندو وغیرہ دغه مشر دی اپ زمره خوشحال دي پاګه باندې هم هغه باره کې دغه خیال دار چې دا موږ ته سملار خي مغه باره کې خیال دار چې موږ ته سملار خي هم دا غره کې ټول حالانکه هغه شیطان الله تعالی په مسلط کړي او هغه ته غلط لار خای نو دی دا ګمان کوي چې کنه دی په سملار دی حتی ترغه وخت پوری اذا جاء انا کلا چرا شمونګه تا قال ان ابوي دا شیطان به ورته وای دا څوک چې الله تعالی په دې باندې مسلط کړي او دې تمشر شوی وو یا لیتا هاي ارمان دی بین زما په منځ کې و بین کا او ستا په منځ کې بعد المشرقین لریواله وي د مشرق او د مغرب په منځ کې چې څومره لریواله دی فبئس القرین بس ډیر بد ملګری ته د شیطان ته بدا وای قال ابوي د شیطان ته چې هاي ارمان دی او ګوري بیا د توایما چې دا आवाज د شیطان دی پیریانو نه مراد نه ده هر هغه څوک دغه چې شیطان من الجنه والانس او دا دوه نه ده من الجنه والناس په سورۃ الناس کې مخکې تیر شوی دی ورسته بمرازي او سورۃ الناس کې هم ده انسانانو د پیریادا د شیطان هغه دغه چې د کم چې د ابلیس ته دغه صرف هغه په دماغو کې نه وته ده او هغه ورته د جوړ کړی دی مشر او هغه د هادي ګرځیدل دی هغه بنیاد باندې دوکه شوی دی هغه بنیاد باندې دوکه شوی دی نو دی وجنه بار بار دا خبره تاسو ته کوو الله تعالی دې زما او بیا تاسو ټول په دې خبره باندې پوي کی چې زمونږ د فیصله یا زمونږ د کسوټي اختیار د الله او د الله رسول ته حاصل شي فاغه نقشې کې مونږ د او پیژنو چې څومره پوری د قران په دې رڼا باندې مونږ خپل مشر پیژندلې نه هغه مره پوری مونږ کې دې چې مونږ خلق دوکه کی کله چې موږ خلق دوکي چې موږ به خبر نه یو چې د چرته روان دي موږ ورپسې روان یو حتی چې آخرت مو ارمان کوو بیا آخرت کې بیا ولن ينفعكم او هیڅ چره به فائدہ ورنه کیدوي تا اليوم نن ورځي از هر کلا ظلمتم چې تاسو ظلم کړو نن ورځي به تاسو ته فائدہ ورنه کی انکم بشک تاسو فی العذاب فعذاب کې مشترکون شریک وي ټول د مشرانو کشران افانت آیت تسمع الصمات بواور ولشی کنوتا او تهدی یا تبلار اخی العمی رندوتا ومن کان سوکشوی فی ضلال مبین فگمرائی کارکی فاما بس کچری نذهبن مونږ یوسو لریکو بکاتا دې دنیا نا فإن بشکا منهم فإن بس بشکا مونږ به منهم د اغوینا منتقمون انتقام غستن کیو او نورینکا یا مونږ خو تا الذی هغه عذاب وعدناهم چې مونږ وعده کړی د دوی سره فإن بس بشکم علیهم بدوی باندې مقتدرون قدرت لرون کیو قادر یو بدوی باندې غلبه حاصلون کیو فاستمسک بست او منګول او لګوا کلکونی سا بالذی هغه کتاب اوحیا چې وਹੀ کولې شي الیک استا طرف ته دا ګوره د مخکینی آیتونو جواب ده یعنی کته د شیطان او د بد دوست نه یریږي او غبراویږي چې ما دکنه کی دې ما اونو ګرځي دې ما د پاره د ارمان او د افسوس ذریعہ به جوړ نشي دا چې چا پسې لاړ نشم نو الله فرمایي چې کلک ونی صدا قران کلک ونی صدا انک علی صراط مستقیم بشکم ته پسم لار باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي دا قران زموږ د پاره هم ده وانه بشکدا ان قران لذکر دا نصیحت لکتا د پاره ولقومک او استاد قوم د پاره هم وسوف تسالون او ډیر زر ده تسالون چې تاسو نه په پښتنه کې دی شي د دې باره کې پښتنه کې دی شي د باره کې واسال او پښتنه وکا من ارسلنا اغچانا چې لګلی دی مونږه من قبل کتا مخکی من رسلنا زمونږ د پیغمبرانو نه اجعلنا چې آیا موږ جوړ کو من دون رحمان سوا د رحمان بادشاہ نا الہتن څوک معبودان یعبدون چې عبادت کې دی شي ولقد بتحقیق سره ارسلنا موږ را لګل او موسی علیہ السلام بیاتنا په نشانات سره الی فرعون طرف ته وملئه او دغه سردارانو طرف ته فقال ان اولی دی موسی علیہ السلام بشک از رسول و پیغمبر یم رب العالمین طرفنا
فلما بهر کله جاءهم چراغ اغویتا بیااتنا زمونږ نشانات سره اذا هم نبدغ وقت اغوی من هذا اغینا نشانات پوری یضحکون خنددل خندگان بکولی وما نريهم او نبخذل مونږ اغویتا من آیت هیڅ ونخا الا مگر هي اغا اکبر لو يبوا من اخت هذا غبلنا دا بغي ادا بل نشانینا واخذناهم او مونږونی ول اغوی بالعذاب بعذاب سرا لعلهم دې لپاره چې دوی یا شاید چې دوی يرجعون راو ګرځيږي یعنی تکلیف می ورکو دې لپاره چې کې دې شي دا تکلیف ورکول دې لپاره زمونږ طرف ته رجوع کول ذریعہ جوړ شي وقالوا او دی اولی یا ایها الساحر اے جادوگر عجیب خبر جادوگر الزامی په لګاو او بیا ورته مخامخ ویل چې اے جادوگر او بیا ورته امدادم غوښتو امداد مونږ غوښتو اے جادوگر ادعو لنا دعاو کومګه د پاره ربک خپل ربنا بما عهدا اغنا چې وعده کړی دا عندك تا سرا الله تعالی اننا چې بشکا مونږه لمهتدون لاري مندون کیو د دې غضبونه مخکي ما تاسو ته ویلي دي چې کوم الله تعالی په نازل کړیو هغه چندخان او ملخان او غسپګي وغیرہ او بیا د موسی عليه السلام تراغلل او بیا ورته ویلي چې وصلی الله تعالی نه دعا وکا چې مونږه تمافیو کی نو مونږ بیا مانو نو چې کله باغ عذاب لري شو نو بیا نه فرمانی کول بیا والا پل پیراوست بیا باغنه پل پیراوست سخت فلما بهر کلا کشفنا چلری بکمغا عنهم داغوینا العذاب عذاب اذا هم ندوی بیا باغ وقت ينكثون وادمات ولا ونادى او आवाज وکړو فرعون فی قومي په خپل قوم کې قال ویلی یا قوم ازما قوما الیس لی آینا د ما د پارا ملک مصر بادشاہی د مصر حکومت د مصر وهذه او دا الانهار نهرون دی تجری چ روان دی من تحت زما د لاندې فلا تبصرون ایتاس دی ګورینا دی به جنت ذکر کو نه دی ویلا جنت ته نه وګوره جنت نه ده زما د بادشاہی وګوره زما حکومت وګوره او د نهرونه وګوره د بابونه وګوره ام انا آیز خیر خیما من هذا ددینا ان د موسی علیہ السلام نا الذي جها هو چغا مهین بقدر ده د بقدر ده چې دا خو د بنی اسرائیل د خاندان نو او یا دا کمزور او ولا یکادو او نه دنيشتي یبین چې خبر او کی یعنی خبره هم واضحه نشه کوله د موسی علیہ السلام چې کوم فصاحت په شبکه او نو هغه د هارون علیہ السلام په شبکه ډیرو داغه طرف ته اشاره ده چې نشي کوله خبره واضحه هم فلولا القي عليه بس ولي وانا چولې شو په د باندې د موسی عليه السلام باندې دی بوېلي اسورتن باهوغان هغه شی چې د بادشاہانو نشانات بوجي هغه کې بچول لاسونو کې من ذهب دسرو زرنا او جاء يراشي معهود سرا الملائكه فرشتي مقترنين جمع کړي شوی فاستخف بيده بيوقوف جوړ کړل د فرعون بيوقوف جوړ کو د فرعون قوم خپل قوم فاطاعوه ناغیم د دې اطاعت وکړو بیا نو دې نه بيوقوفان جوړ کړل او هغه د پړاندو غوته ورپسې روان شو بس یې جوړه وتاوي منله انهم بشکدوا كانوا قوما فاسقين يقومنا فرمانا فلما بهر کلا اسفونا چې مونږه ته غسرا وستلا انتقمنا مونږه بدل واغست منهم داوینا فاغرقناهم غرق الاغوي اجمعين ټول فجعلناهم بس مونږه جوړ کړل دوی سلفا مخکنی ومثلا او نمونه للآخرین رسنونو د پاره پښویان می جوړ کړل یعنی تیر می کړل صرف چې سمې پر خدلا او رسنی خلقو د پاره می نمونه پر خدلا ولما او هر کلا ضرب ابن مریم هر کلا چې بیان وشي دوی ته د مریم د زوی عیسی علی السلام مثلا د مثال اذا هر کلا قوم کا ان په دی وخت کې قوم دستا منه د هغه پوری یسدون خوشاله شي چغي وهي چغي ته ویل کی یعنی کله چې دوی د عیسی علی السلام خبر وشي چې د عیسایان چې کومو د عیسی علی السلام نه خدای زوی جوړ کړي نعوذ بالله نو دی بو خندل چاها د دین کومه خيو بیا چې د عیسی علی السلام ته د الله سبحانه ویلي موږ فرشتو ته د الله لونه وایو او د دې بو عیسی علی السلام زموږ خو بل دی وغیرہ وغیرہ دی دا د ډیر خدای غنه بهتر دی وقالو او دی بویلی الہتنا آیا معبودان زمونږه خیر خدی ام هو او کا اغا عیسی علی السلام
ما ضربوه بیان نو کړه دوی لکتا د پارا الا جدلن مگر طریقه د جګړې هیڅ مثال نو بیان کړي مگر هغه چې هغه بو د جګړې بلکې هم دوی قوم خصمون جګړه کوونکی ان هو ند اغا ان عیسی علیہ السلام الا مگر عبد بندا انعامنا چې موږ انعام کړو علیه باغ باندې وجعلناه امغه جوړ کړو اغا مثلا یو مثال لبنی اسرائیل بنی اسرائیل د پاره ولو نشاء کثیر موږ وخت ویل جعلنا نو کړه بو موږ منکم استاسنا ملائکتن فرشتي فی الارض بزمکه کی یخلفون چې دوی به خلیفہ وي وانه ان خلافت میں ور کړه وي غویتا وانه بشکاغا لعلم یو نشانه دا علم ده للساعه د قیامت د پاره څوک عیسی علی السلام بشکاغا عیسی علی السلام نشانه دا د قیامت د پاره فلا تمترن بس په شک مبروزا بهاد اغي ان داغه پراتلو باندې وتتبعون پیروي کو زما هذا هم دا صراط مستقيم لا برابر دا ولا يسدنكم او بندن کی تاسو الشیطان شیطان انه بشکاغا لكم تذبار عدو دشمن دے مبین خارا ولما افرقل جاء عیسی چراغ عیسی علیہ السلام بالبینات فخار نشانو سرا قال ندی اولی قد جئتكم اولی عیسی علیہ السلام قال اولی عیسی علیہ السلام قد بتحقیق سرا جئتكم ما روڑ دے تاسو بالحکمت حکمت ولابین او دې لپاره چې واضح کما لكم تاسو لپاره بعد ازن الذي هغه خبره تختلفون چې تاسو اختلاف کو فيه باغې کې فتقوا الله بسو یریګید الله نا واطيعون او زما خبر امني ان الله بشکل تعالی هو اغا ربي رب زما دے و ربکم او رب دستاسو دے فعبدوه عبادت وکید اغي هذا صراط مستقيم دلار برابر دا فاختلف الاحزاب بس اختلاف وکړلو ډلو من بینهم په خپل منځ کې د دوی نه فویل مسالکت للذین وخلق د پار ظلموا چې ظالمانو من عذاب یوم الیم اورد دردناکنا هل ينظرون دوی انتظار نه کوي الا الساعه مگر د قیامت ان تاتيهم دا شراشی په دوی بغتتن اچانک وهم لا يشعرون او دوی په پویګهم نه خبر به هم نه الاخلاء او غدستان و یوم ایذن بدغ ورذی بعضهم زند دوینا لبعضن زند پارا عدو دشمنان بوی الا المتقین مگر پرهیزګارانو نه علاوه ان دا څومره چې دنیا کې نور دوستان دي دا ټول دوستی په قیامت په ورځ په دشمنی باندې بدل شي سوا د متقینانو نه د متقینانو دوستی په باغ وکي نور هم مضبوط شي دغه چې تقوا په بنیاد باندې دوستی و